تر اوسه پورې نور څوک نه راوړي دي نه څوک راغلی دی او بس دغه حالات دي واړه ماړه پلار کړتل دي او موږ دغه شانتي ناست یو یو ځای بل ځای شپې کوو او بس میلاو شوي دي او دو بستنې میلاو شوي دي تر اوسه پورې نور څوک نه راوړي دي نه څوک راغلی دی او بس دغه حالات دي واړه ماړه پلار کړتل دي او موږ دغه شانتي ناست یو یو ځای بل ځای شپې کوو او بس څه قسم دغه نشته موږ سره حالات مو خراب دی او مکمل ګډوډ کړي وو کور کې زموږ څه چې اوس سامان وو هغه هر څه لاندې کړي دي که غنم وو که کور کې د وړو څه سونه وو یا نور څه سامان وو پلیټونه وو کورسۍ وي میز وو زموږ چې څه خپل 5 شپږ کټ او بشتري وي هر څه زموږ د لاندې کړي موږ سره د دنیا هېڅ شی نشته پاتې اوس ما سره څه قسم مدد نه دی کړی دی راغلي دي او تللي دي صرف دا وایي چې حکم بس لیکل به کوو او ګورو به زه دا مطالبه کوم چې موږ سره مدد وکړي موږ سره کور کې سامان نشته زموږ واړه د کوره بې کوره شوي دي موږ سره دا مهرباني وکړي چې موږ له دومره مدد وکړي موږ ځان له کور له سامان راوړو سودا راوړو کاټونه راوړو بشتري راوړو او نور څه لوښي راوړو چېرته په ځای شو نو موږ دغه شان حالات دي چې بس هغه ورځې نه دېخوا درپدر یو دلته یو ځای بل ځای شپې کوو او بس دا د بامخیلو چې کوم د ټانکوای د مرغوز چې کوم فلډینګ دی دا د هغې سټارټینګ پوینټ دی ړومبی چې د غرونو نه اوبه رالې نو دې ځای کې هټ شوې ړومبی دا هټینګ پوینټ دی او دلته کې د اوبو هایټ ډېر زیات و د ډېرو خلکو تاوانونه شوي دي دا تاسو خو دلته پخپله ولیدل زه به څه ووایم چې د امانت کورونه پکې تللي دي سامانونه بړستنې صندوقونه پیسې غلې هر یو څیز او دا کسان دا 2 کسان خو دلته چې کوم افیکټډ دي د بامخیلو نو دا خو بالکل په سپین میدان باندې پاتې شوي دي یقینا چې اے سی صاحب هم راغلی دی سپیکر صاحب هم راغلی دی وزټ هم کړی دی یو ټینټ یو 2 بسترې 3 هم ورکړي دي خو دا ستاسو د سوال چې کوم مقصد دی نو زه هم هغه دا دی چې دلته فوري طور د غنمو یو 2-3 بوجای د غوړو یو 2 ټیمان دقسې د نور د خوراک دالونه هغه فوري طور دی له ورکول پکار دي چې دی له ورکړی شي او دی په هغې باندې د خپل د ایمرجنسي دا کومې ورځې دي 10-15 ورځې دي دا تېرې کړي نو بیا به د دی ژوند داسې په خپل مخ باندې روان شي